नारे तकबीर, नारे तकबीर। शेखुल हदीस हजरत मौलाना मोहम्मद इदरीस जालिमों जवाब दो, जालिमों जवाब दो, जालिमों जवाब दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जबा तशक्कर ढेर मुअज़्ज़ज़ मशरानो कशरानो मस्तेज मासरा मखामख उलमा कराम زما د پارټۍ ورکر او دلته راغلي ټولو مېلمنو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ورونو نن چې مونږ په کومه موضوع او په کومه مسله راغونډ شوي یو هغه تاسو ټولو ته پته ده چې دا یوازې د شب قدر یا یوازې د پېښور مسله نه ده، دا د ثابت KPK او بیا زما د یو کمزوري سوچ مطابق یوازې د پاکستان نه چې د ثابت امت مسلمه مسله ده. وجه دا ده چې نن دې ظالمانو مونږه هغه زمون داسې یو هستي شهیده کا چې قسم په خدای هر کور یتیم کو. زه محسوسوم چې نن هر کور کې دغه آواز دی، هر ګړۍ کې دغه آواز دی، هر مسجد کې دغه آواز دی. نو ماله نن یو آواز راکړئ، دا آواز د حکومت، دا پولیس، دا ایجنسی، دا بندونې جواب راکړي چې د دې جابر حکومت نه، د دې ظالم حکومت نه دغه به مونږ د شیخ ادریس صاحب د وینې تپوس کوو انشاءالله. شیخ صاحب خو داسې وسلې وه علما کرام ناست دي چې هغه د هرې پارټۍ هر چاته هغه یو مینه ورکړې وه. بیا دې سره سره هغه به صرف د خپل دین او د اسلام خبره کوله. ورونو تاسو وګورئ د الیکشن په کمپین کې وګورئ چې هغه به ما ته یو خبره کوله چې تا نه په زه په اسمبلۍ کې ټرانسفارمر نه غواړم، تا نه سړک نه غواړم، خو ته به صرف او صرف د مسجد د امام او د دې پټي د حیا خیال ساتي. ورونو د دې خیال الله ساتلی دی. ستاسو وړاندې دی چې موږ څنګه په بېدردۍ شریک کړو او هغه الله پاک موږ د عزت برابر کړو. دا هر مسلمان غواړي چې الله ما له داسې د عزت مرګ راکړي، خو نه شهادت راله ورکړو الله پاک د ټول پاکستان نه دنیا صحیح کړو. او انشاءالله الرحمن چې موږ ژوندي یو جمعیت الاسلام وي، دا مدرسه وي، دا مسجد وي، دا آواز به شیخ ادریس صاحب قایم او دایمي قایم او دایمي به ساتي انشاءالله. او نو ډېر په افسوس سره زه خبره کوم، دا زما خبر دلته به پولیس والا، ایجنسۍ والا، میډیا والا ناست دي چې دا زما نننی تقریر دا خو اوس د موجوده DPO صاحب ته لږ ور ورسوئ. بله ورځ زما IGP صاحب سره میټینګ و او ما ته وویل چې انشاءالله الرحمن موږ څه کار کړی دی، خو د پرونه داسې زه د DPO صاحب سره رابطه کوم او دی زما نمبر کته نه اوچتوي. شرم دی، دا د PTI ګورمنټ دی. دې به ماته دفاع راکوي چې زه دې د شیخ ادریس صاحب د حال احوال تپوس کوم او دې ماته جواب نه راکوي. دې به ماته د هغه غږ راکړي، دې به ماته د هغه مجرم سره راکړي. نو یو خبره ورته کوم، ماته د دې جواب راکړي که زما کاهب نن زما کاهب اعلان وکړو چې روزي
غواړي د پاکستان بند کړي نو کم از کم تاسو دا صوبه بند کړي او کنه نعرہ تکبیر لبیک لبیک قائد اشاره کوه قائد اشاره کوه رونو زه خو ډېرې خبرو باندې پوهېږم نو بیا داسې په سټیج باندې چې علماء کرام ناست دي د هغوی مخکې زه خپل تقریر مناسب هم نه ګڼم ځکه دومره علم مې نشته دی خو دا یو خبره کوم چې دا اواز دا انشاءالله دا جدوجهد دا کوشش دا جاري وساتئ چې هغه زموږ د هرې پارټۍ سره تعلق لري نو نن زموږ یو هغه عالم یو هغه هستي شهید شوې ده چې هغه د سیاست سره سره صرف او صرف د مسجد او د مدرسې او د تعلیم خبره به کوله بله خبره به نه کوله بیا وروڼو دې سره سره خصوصي او سپیشل چې د شیخ ادریس صاحب په مال کې مثالات دي نو دا علماء کرام ناست دي پرون تاسو یا بله ورځ مړه تاسو د اسمبلۍ د اجلاس وکتو ای کې یو ممبر راپسې او هغه دا یو خبره کوي چې نه علم ته خطره ده او نه مسجد ته خطره ده او نه مدرسې ته خطره ده نو وروڼو زه خو ډېر نه پوهېږم موږ خو ټول پښتانه خلک یو که هرې پارټۍ سره تعلق لرو خو علم سره مسجد سره مدرسې سره خو زموږ د ټولو هرې پارټۍ والا تعلق شته نو دلته کې تا هغه خپله ملبه او دا خپل توانه زموږ د عوامو اواز دا ته دفن کول غواړي دا به رانه ته دفن کړي دا ستا هغه پلار هم دې کې دفن کولی نشي دفن کولی ورونو زه ستاسو ټیم نور نه اخلم ما ته هم پېښور یونیورسټۍ کې طالب علمان ناست دي د هغې پروګرام دی هغې نه به ځان رسوم خو انشاءالله زه د خپلو مشرانو نه به ټیم اخلم او تاسو ته زما د وروسته که هغه د چارزري خلک دي که د پېښور خلک دي او که هغه د ثابت پي کې خلک دي انشاءالله د شیخ صاحب په شهادت کې به زه په خپله علاقه یو پروګرام کوم مشرانو نه به ټیم اخلم او برپور د وسته وجه دا ده چې هر مشر ته هر کشر ته هر ورکر ته دا څوک رسېدلی شي زما د هغې به اوس تاسو ته دعوت دي او دې سره سره زما خپلې پارټۍ سره سره زما ټولو پښتنو ته دعوت دی چې نه زمونږ بل علم شهید شي نه زمونږ بل علم د څوک لاس وروړي او زه نن دې ناکام ګورمنټ ته دا وایم چې زما د علماء کرامو له سکیورټي ورکړه دې له تحفظ ورکړه بس ډېره وشوه مونږ باقي سفر نه شو کولی او انشاءالله مونږ امید ساتو چې زمونږ خپل قاید مونږ ته اشاره وکړه د هغه د حکم انتظار کوو نو انشاءالله زه د خپل د قاید په حکم د حضرت شیخ صاحب دپاره خپلې وینې ته د الله په قسم چې تیار یم انشاءالله ډېره مهرباني والسلام جزاکم الله جناب اجاز خان د پرجوش تقریر نه پس الحمدلله تنگ خو نیه کنه ماشاءالله تنگ خو نیه کنه دا الحمدلله د حضرت شیخ صاحب کرامت دی وګورئ څومره ښکلي موسم او څومره ښکلې هواګانې دعوت خطاب ورکوم د جمعیت علماء اسلام تحصیل شوقدر امیر محترم حضرت مولانا مفتی عبیدالله نصر صاحب دامت برکاتهم ته چې هغې راشي او د خپلو